بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة اور تاسو المنز قائم کوي وآتوا الزکاة اور زکات ورکوي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تاسو چې خپل د ځانو د پاره څنګه کم شی مخته کړی دی د بلای او د خیر د خاصه تجدوه عند الله تاسو به پیدا کی خپل د الله سره غشان ان الله بما تعملون بصير بشک الله تعالی ګوري چې تاسو کوم عمل کوي وقالوا اور دی وای لن يدخل الجنه هرگز جنت ته نسی ورتللی الا من كان هودا او نصارى مگر هغه کسان چې يهوديان یا نصرانيان دي تلک امانيهم الله وایدا دی ارزو تمنا ده قل هاتو اے پیغمبر ورته راوړي برهانکم دلیل راوړي ان کنتم صادقین کتا سو خپل خبره کې رښتیا است بلا ولنا من اسلم وجهه لله چا خپل ځان تابعدار کی د الله په فرمانبرداري کی او هو محسن اور هغه نیک عمل کی فله اجره عند ربه دا هغه غټ اجر دی د الله په نزدیک باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پر هغه باندې بنويري اور نه بغم وي دا د سورۃ البقره آیت نمبر 112 دا درې آیاتو ترجمه او تلاوت الله رب العزت مسلمانانو ته د يهوديانو د نصرانيانو د سازش آباد وای چې اقیموا الصلاة آتوا الزکاة المنز کوي زکات کوي تا ترغیب دی قران وختن فوختن دا دعوت چلی دا د قران غټ دعوت دی د قران خلاصه دعوت دا دی اقیموا الصلاة المنز نه کوي وآتوا الزکاة اور زکات ورکوي د دې باران برای راست تعلق د زکات سره دی برای راست تعلق پر دې مخکې مش خبره کړې ده اور منځ ادا کوي د لمانځه څه اهمیت او فضیلت دی غټ عنوان دی وخت مختصر دی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله مسلمانانو پریشان کېږي ما تاسو چې کوم عمل کوي بهترین عمل د الله په نزدیک باندې جمع دی چې تاسو کله هم الله لورلاس تاسو عمل به تاسو ته ملاوسي داسې خبره نه ده چې تاسو عمل کوي هغه به ځای کېږي ان الله بما تعملون بصير بشک الله تعالی ګوري چې تاسو څه عمل کوي وقالوا اور يهوديان او عیسایان وای لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى چې هرگز به په جنت کې نه داخلي شي مگر يهودي او نصراني دا د دې دعوه د دې مشرانو د خپل قوم ته دغه ذهن ور جوړ کړیو دا خبرې ور زده کړیو نن هم ډیر دي بدعت کې مبتلا شرک کې مبتلا کفر کې مبتلا په زندقیت کې مبتلا دا جی اور معلوم هم وي چې دا غلط دي حضرت علی خدای نه دی لیکن دا اور معلوم دی هر چا ته چې حضرت علی خدای نه دی ډیر خلک پر ولاړ حضرت علی خدای بولی هغه معلوم دی چې غلط دی لیکن پر ولاړ دی ولې مشران ورز د کړه ده دا غره کم يهوديان هم دا چې په داغه کې نجات دی چې يهودي زیا نصراني زه الله وی تلک امانيهم دا تاسو ارزو تمنا ده قل پیغمبر ورته هاتو برهانکم من کنتم صادقین بغیر دلیل خبره مو کې دلیل لري دلیل راوړي او کنه لري بیا تاسو خپل خبره کې دروغ چنهست الله وی بلا من اسلم وجهه لله مسلمانانو پریشان کېږي ما هر چا چې د الله فرمانبرداري او د رسول کائنات فرمانبرداري وکړه او نیک عمل وکړي د الله په نزدیک غټ اجر ستا او دا به نه پریشان وي او نه به غم پري جنتیان ټول به خوف وي جنتیان ټول به غم وي نو کم سړی چې په دنیا کې د جنت والا اعمال وکړي هغه په دنیا کې هم به خوف او به غم وي الله رب العزت په دې کې مستدوا پیغام راکړي یو پیغام خدا دی چې ایمان اور عمل صالح د جنت لاره ده نسبتونه قومونه وحده منصبونه دا د جنت لارې نه دي اور دویم دا دی چې اسه عام خاص خبرو کې په د کښنی معاملاتو کې سړی جهنمی نه جوړیږي جهنمی د لپاره ډیر غټ دلایل ضرورت دي اور د الله رب العزت آخري آیت کې فرمای چې د جنت د داخلي د لپاره درې کارو کې عقیده درسته کا عمل د صالح کا اخلاص طاقت په ځان کې پیدا کا چې عقیده د درسته وي او عمل د مضبوطه وي او اخلاص هم په طاقت کې در سره وي داغه د جنت لغد الله د عمل توفیق